الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهائی قابل احترام د قرآن ملمنو د الله تعالی ملمنو الحمدلله موږ تاسو الله تعالی بیا د قرآن کریم د اوریدو ته راجمع کو. الله دې ماته توفیق راکړي چې زه د قرآن کریم او د حدیثو صحیح خبره تاسو ته بیان کوم چې کوم الله تعالی څنګه کړی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خودلی وي. الله دې موږ تاسو ټول ته په هغه باندې پوهه او بیا د عمل کولو توفیق راکړي. نن موضوع ده توبه استغفار. اچھا چې ویلو مخه کې خپل نه راغلی توبه او استغفار. د توبه باندې ځان په یوال پکار دی. الله دې موږ تاسو په دې باندې پوهیږي دا ډېر یو خواږه دروازه ده او ډېر یو خوندور مضمون دی او ډېر یو ښکلی او ډېر الله تعالی سره د تعلق او الله تعالی سره د نزدېکت یوه ډېره لویه ذریعه ده چې دې نه بغیر انسان اډو مسلمان خو څه کوي چې انسان هم نشي پاتې کېدلی چې کله الله سره تعلق کمزوری وي. دغه تعلق چې کمزوري شي د دې تعلق دوباره جوړېدو دپاره د توبې دروازه ده. لکه مثلا یو سړی کور نه ووته تا شاته ورپسې دروازه بنده کړه هغه که ډېر زیات واپس د راتلو کوشش کوي او راځي او راتلل غواړي خو چې دروازه بنده ده نو هغه بیا نشي راتلی. د الله تعالی مهرباني دا ده چې الله تعالی د خپلې توبې د واپس د راتلو دروازه چاته نه بندوي تر څو پورې چې دا ژوندی وي. ها د مرګ نه بعد بیا بند شي. یو خوب موضوع ده الحمدلله. الله دې ماته توفیق راکړي چې تاسو پوه کړلی شم په دې باندې. دا دوه ټکي دي، یو د توبه یو د استغفار. توبه ویل کېږي د عربی ټکی دی، دا ویل کېږي واپس راتلو ته یو ټرن. یو سړی لاړو هلته نه واپس راغلو دته توبه ویل کېږي. اصطلاحي معنی د ده د ندامت پښیمانتیا، یعنې یو کار دی وکړو په هغې ښیمانه شوي. هر یو کار وشو په هغې ښیمانه شو یاره دا مې غلط کار وکړو بد مې وکړو دته وایي توبه. توبه د انسان هم صفت ده او د الله تعالی هم صفت ده. د الله تعالی د نومونو نه یو نوم دی التواب. التواب تواب د دې معنی ده توبې قبلونکی، بار بار کو توبې قبلونکی، هر بار توبې قبلونکی، نه ستړی کېږي د توبې په قبلولو، خوشحالیږي د توبې په قبلولو. تواب دا د مبالغې صیغه ده. مبالغه وایي هغه شي ته چې حد نه زیات ته پکې، یعنی معنی کې زیاتوالی دی چې څومره ته پکې زیاتوالی اچولی شي دومره پکې گنجایش دی. د الله تعالی په دې نوم کې څومره نومونه د مبالغې وي هغه کې لکه رحمان همدغه رنګې التواب. نه الله هم توبه قبلوي څنګه چې انسان توبه کوي همدغه رنګې الله تواب دی. دویم لفظ دی استغفار. استغفار عربی لفظ دی، ویل کېږي ګناه معافي غوښتلو ته. ما ګناه وکړله الله ما معاف کړي. نو دا دوه کارونه دي. یو سړی دلته نه روان دی بازار خواته ځي، چې بازار خواته شي دته احساس وشي چې ما خو غلط کار وکړو ما ته واپس تلل پکار دي. دی را وګرځېږي دا توبه شوه. اوس دی ورسره معافي غواړي الله نه، الله ما معاف کړي ما غلط کار وکړو ما ته نه وتلل پکار چې زه لاړم الله ما معاف کړي. دته استغفار وایي. تاسو پوه شئ خلک ځان پوهوئ چې نه پوهېږئ موقع کې سوال کوئ لاس اوچتوئ انشاءالله الله تعالی دې تاسو په دې باندې پوه کړي. نو دته استغفار وایي.
استغفار باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشماره احادیث دي او د توبې باره کې هم بشماره احادیث او د قران کریم آیاتونه دي. ټول نه اول د الله تعالی شان پیژندلو کوشش کوو. نور صفاتونه خو په خپل ځای بیا ان شاء الله کله مکراشي بیانو چې الله تعالی څومره قوت ولري، څومره طاقت ولري، کم ځکه چې موږ خلاصې دی شو، څنګه موږ ته خلاصې دی شو وغیرہ. تاسو ټول الحمدلله معلوم هم دي. خو دلته موږ د توبې موضوع ده، نو د توبې باره کې د الله تعالی اول یو څو صفاتونه بیانو. الله فرمایي سورہ نساء آیت نمبر 27 او 28 کې والله او الله تعالی یریدو هغه غواړي ان یتوب علیکم چې توبه وکي په تاسو باندې، مهرباني وکي په تاسو باندې، توبه قبول کړي دستاسو. دا د الله اراده ده، دا د الله غوښتنه ده. لکه موږ پښتو کې د دې ساده غونډه معنی کوو، نو دا معنی داسې جوړیږي الله غواړي چې تاسو توبه وکړئ، الله غواړي چې تاسو معاف کړئ. دا د الله تعالی ډېر لوی صفت او لوی مهرباني ده په انسان باندې. یعنی دا د الله اراده ده چې تاسو معاف کړئ. الله د معافي اراده کړې ده. او الله کله سره اراده وکي نو د الله اراده باندې کې الله تعالی فرمایي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كن فيكون کله چې الله د یو شی اراده وکي نو الله تعالی به وایي شاک بس بیا غشي. تاسو لږ مخکې راشئ. نو الله دا اراده کړې ده چې تاسو معاف کړئ، الله تعالی تاسو معاف کړئ الله تعالی، او الله تعالی تاسو توبه قبول کړي. بیا فرمایي ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. او نور خلق غواړي دا چې تاسو کاږه کی په کوګوالي ډېر وساره. الله غواړي چې تا معاف کی، نور خلق دا غواړي چې نه تا کوک کی تا نور. ورپسې آیت کې الله فرمایي يريد الله غواړي الله تعالی ان يخفف عنكم، ان يخفف عنكم چې تاسو نه لری کی، یعنی تانه د ګناه چې کومه تا باندې پرته ده کړې دي دا الله د ناراضه شوی دی هغه تانه لري کی د خفقان د الله د ګناه د بوج د ګناه د بدرنګي او د ګناه د ګردا د تانه الله تعالی د الله خوخه ده غواړي الله تعالی چې لري کی تا ځکه وخلق الانسان ضعیفا ځکه چې انسان کمزور پیدا کړی شوی دی. الله ته پته ده چې انسان کمزور دی دنه ګناه کیږي، نو دی وجنه الله وایي زدا غواړم چې تاسو معاف کړم. دا ډیر د مینې نه ډک آیتونه دي. لکه مثلا موږ ځان کې کله کله دا تصور راشي چې الله په تانیدار ده او ډنډه لاس کې نیولې ده او په چوک کې ولاړ دی، دی خو خلق وها او دی خو خلق وها. الله داسې نه ده. الله سزا ورکول ته بهانه نه جوړي، الله معافي کول ته بهانه جوړي. ورسره آیتونه تاسو اورئ بیا نور تاسو پوهیږئ. سورہ مائده آیت نمبر 39 کې الله فرمایي فمن تاب من بعد ظلمه، چا چې توبه ویستا ورستو د هغه د ظلم نه، یعنی د ګناه نه، حق تلفینا ګناه کړی د به توبه ویستا واصلح او د نیک شو، یعنی اصلاح وکړه خپل غلط کار کوي غي پرې خورو اصلاح وکړه، نو فإن الله بس بشک الله تعالی یتوب علیه، الله تعالی مهرباني کوي پاغه، یعنی الله مرا ګرځي هغه څنګه چې یو ترن معنی د توبه دا سړی راو ګرځي نو الله مور ګرځي. اللهم فی کوي غتا ولی کوي الله ان الله بشک الله تعالی غفور معافی کون کې دی، رحیم او مهربان دی. الله مهربان دی ځکه داسې کوي. بل یو آیت سورہ توبه آیت نمبر 104 هغه کې الله فرمایي الم يعلموا ان الله هو يقبل توبه. آیا دوی پوهیږي نه چې الله تعالی توبه قبلوي؟ ان دا خلق کو دی ولی نه پوهیږي چې الله توبه قبلوي؟ الله توبه قبلوي، الله معافي قبلوي، الله معافي کوي. او بیا هو يقبل توبه عن عبادي د خپل بندگانو نه، او صدقې هم قبلوي ځکه چې وان الله هو التواب الرحیم. الله تعالی توبه قبلون کې ډېر او مهربان ذات دی. الله توبه قبلون کې او مهربان ذات دی. لکه توجه کو ډېر خوندور آیتونه دي نن ان شاء الله کله توفیق راکړي د ښه طریقې سره بیانول. بیا الله تعالی په سوره مائده کې فرمایي 39 نمبر آیات کې یو مخکې تیرم شو باقي ته حصے کې چې الله هی توبه قبلون کې مهربان دی. هم دغه الله نه چې توبه قبول، یعنی بل څوک نشته چې تا ته توبه قبول کړي یا تا نه ګناهونه صفا کړي یا تا د ګناهونو هغه انجام نه خلاص کړي. اوس تاسو دومره دوه درې آیتونه الله بارک واوریدل، اوس د الله هغه آیتونه واورئ چې الله تعالی توبه د چا قبلې، ان چا کوي سړی واپس راغلو د الله کور ته راځي، یعنی الله تعالی د ایمان په بنیاد باندې د اسلام په بنیاد باندې الله د دروازه چا ته کولاوي هغه خای الله تعالی
سورہ نساء آیت نمبر 13 کی انما بشک خبر دا د بل نه دا التوبه توبه علی الله فعلى تعالی باندې دا للذین او خلق د پاره یعنی توبه قبل ول دی الله تعالی دتا خو او خلق د پاره يعملون السوء چې عمل کوي بد بجهاله بنا په سره ثم يتوبون من قريب بيتوبوا باسي د نږدېنا ګناته وشولا بیا فورن احساس ورته شو بيتوبوا بس نو الله تعالی وایي چې خلکو توبه قبلو چې هغه جهالت سره نه پوي سره ګناو کی او فورن معافي وغواړي بیا الله فرمایي وکان الله فاولئک يتوب الله عليهم بس دغه خلق دي چې الله مهرباني کوي په دی باندې توبه قبلای وکان الله عليما حکیما الله تعالی کوئی هم ده او خاوند حکمت ولهم ده تاسو ته وجودي طرف ته کوئی له توجه سره وستغ خلق توای الله تعالی چې د چا توبه نه قبلوما الله فرمایي وليست التوبه للذين يعملون السيئات نقبلی توبه د هغه کسانو چې هغه ګناه عمل کوي بد عملونه کوي حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې چې د ورسیږي مرګ ته حاضر شي د مرګ او بیا وای انی تبت الان قال انی تبت دی بیا وای چې زه توبه وباسم اوس د مرګ حالت کې راغی او دی بیا په دې وخت کې وای چې زه توبه وباسم الله وی لیست التوبه د دې توبه نه کوي فقد بقى ده ما مخکې توبه وختي وي وللذین او ند او کسانو يموتون چې غي مري وهم كفار او د کفر په حالت کې وي اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دا هغه کسان چې د لپاره دردناک عذاب موږ تیار کړی دی یعنی ګناه کوي چې مرګ پر راشي او د مرګ فرشتي وګوري او مرګ حالت پر راشي بیا وایي چې توبه وباسم نو دا توبه خو فرعون وستلی و او ایمان راوړو الله وای اوس کې آل انا اوس کې اوس خطا ته بنه قبلې ته ټول عمر کفر کې تیر کو الله فرمایي سورہ بقره کې ان الله بشکل تعالی 222 نمبر آیت کې يحب التوابین من کوي توبې وستون کو سرا ويحب المتطهرین او من کوي ځان پاک ساتون کو سرا یعنی څوک چې الله نه معافي غواړي توبه وباسي الله داسې خلکو سره مینه کوي دا ډیر خوندور آیتونه دي چې الله تعالی د توبې دروازه کلاو ده او څوک چې توبه وباسي الله تعالی ته استغفار کوي نو دا توبه الله تعالی هغه قبلای ترمذی شریف کې حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کترې داسې دي چې دا کله وبېږي په دې باندې جهنم اور حرام شي یو د پښیمانتی یو کار دې کړی د پښیمانه او د الله د یرینا او د الله سره د مینې د وجنه تاسو ترګونه اوخ کې توي شي الله فرمایي په دې سترګ باندې جهنم اور حرام ده دا و جنت ته ځي دومره الله نه ویری دي دومره ته الله سره مینه ده چې تا خپل پښیمانتیا او شو پښیمانتي کې وژړې دي نو الله بتا د جهنم نه بچي دویمه د بینی هغه کتره چې د الله بلاره کې د جهاد کاو او زخمی شوی یا شهید شوی او وینه وبیدا دغه کتره د جهاد د جسم باندې د الله اور د جهنم دا حرام دی الله به جنت ته وځي اوس تاسو مخکې نور آیتونه خوندور واورئ دا د توبې یو څو آیتونه چې تاسو ذهن جوړ شي سورہ ہود کې آیت نمبر 61 کې الله فرمایي یو شپږم کې سورہ هود فاستغفروه بس تاسو بخنه وغواړئ د اغنا استغفار وکړئ بخنه وغواړئ معافي وغواړئ ثم توبوا بیا راوګرځئ یعنی خپل ګناهونو اقرار وکړئ او معافي وغواړئ الله موږ معاف کړي او بیا راوګرځئ الیه هغه طرف ته الله طرف ته ان بشک ربی رب زما قریب نږدې هم ده مجیب او توبه یا د دعاګانو قبلون کې هم ده اجابت کوونکې توبه دعاګانو قبلون کې ده الله تعالی نو دیو جنا تاسو استغفار هم وایي او واپس هم راشي خپل رب طرف ته خپل الله طرف ته بیا په دې سورې هود 9 نمبر آیت کې الله فرمایي واستغفروا ربکم بخنو غواړئ د خپل ربنا ثم توبوا الیه بیا تاسو ټول واپس شئ الله تعالی ته ان بشک ربی رب زما رحیم مهربان ده رحمان معنی تاسو ته کړیو رقت قلب انتهائی مینی کون کې انتهائی نرمی کون کې ودود د ود نه ده ود وای انتهائی مینی کون کې تا انتهائی مینی کون کې تا
نو الله تاسو سره مینا کوونکی دی او الله په تاسو ډېر مهربان دی. نو دیو جن تاسو استغفار وکړئ، بخنه وغواړئ الله نه او واپس راوګرځئ الله طرف ته. بیا په سوره نوح 10 نه 13 نمبر آیات کې ډېر خواږه خسته آیاتونه دي او ډېر بهترین انعامات دي. تقریبا 4 یا 5 نعمتونه الله تعالی خو دي. دغه 5 نعمتونه که تاسو لږ تصور ور باندې وکړئ یو منټ نیم چې دا نعمتونه دنیا کې سړی ته ملاو شي نو د دنیا یو تکلیف نه پاتې کیږي او یو خوشحالي نه پاتې کیږي چې د ته ملاو نشي. هر خوشحالي ملاويږي او هر تکلیف ختميږي دې سره. دا 4 صفاتونه چې الله بیان کړی دي هغه دي. سوره نوح آیت نمبر 10 او 11 او 12 او 13. فقلت نما اولی نوح علیہ السلام وای قوم ته استغفروا بخنو غړی ربکم د خپل ربنا انه بشکاغا کان ده غفارا ډیر معافی کوونکې اټیر زیات معافی کوونکې ده. تاسو ربنا معافی وغواړئ اټیر زیات معافی کوونکې ده. اوس انعامات وره چې کله تاسو معافی وغواړئ یرسل السماء علیکم مدرارا روب ورای په تاسو باندې اسمان یعنی باران مدرارا مسلدار فائدې والا نقصان ولا نه ځکه براتنه برنو خو نقصان دی وی کنه فسادونه وی یا په سیلابونه وی نه د فائدہ من باران بدر باندې راوړي. باران سره بیا بوټي فصلونه زمکه ساړو یخني ګرمي خشکی وغیرہ خپل تاسو اندازه لګوئ چې د باران کې څومره فائدې دي. ټول نعمتونه د زمکه د باران په نتیجه کې راځي کیږي او زمونږ د اوبو وغیرہ او صحتونه د باران په نتیجه کې اوس خپل تشریح کوي چې یو باران کې الله څومره نعمتونه دي. بیا فرمایي ويمددكم باموال وبنين مدد بدر سره وکي باموال په مالونو سره مال بدر تړي. موږ ټول عمر مال غواړو الله وي مال بدر مال غواړي کاروبار د خنه ده بل څه ده هر څه چي ده زبر تاسو مال ډیر کوم نو مدد بدر سره وکم په مال باندې هم وبنینا او په زامنو هم زمن دي نشته زامن بدر کی نه فرمان دي فرمان بازار بو کی بل کمه پکې نور کمه ورته الله تعالی پوره کی په مالونو او په اولاد سره د سره مدد بو کی. بل لکم تاسو جنات جنتون باغونه بدل او باغ نن سبا د ډېر اسانه خبره خپل باندې کولای کیږي خو یو باغ کم از کم 4-5 شپک کانال لګي او یو کانال په لکونو روپو باندې نو کم از کم جریب خو پکار ده نو جریب 4 کانال نو یو مرله تقریبا په دې برپوري کې چې اخلي بازار د علاوه چې بهر شهر ته اخلي نه یو 2 لک روپۍ مرله ده. نو تاسو اندازه لګوئ جنتونه باغونه بدته درکم باغونه دا کوم چې غټ کورونه دي په دې کې باغونه وي یا د نور د الچو یا د نور شونو باغونه دا بدته درکم ويجعل لكم انهارا او نهرونه بدته روان کوم باغ د باغ کې نهرونه یا دې علاوه او بو چې هغه وبو چې تاسو لپاره فائدہ مني او خایس ته پکې او رنگینی ده پکې. تاسو یو کور تصور کې راولئ لوی کور دی مثلا 4 کاناله شل کاناله فارم هاوس ته هغه کې خطه سي کې باغ هم دی او هغه کې ناری متي چینه هم بهيږي دا څومره لوی نعمت د دنیا او سامان دې ډیر دي او مال هم ډیر دی او په وخت باندې باران هم کیږي نه د مال پریشانی شته نه د بچو پریشانی شته بچی ته بيدارم دي خستم دي خپل نوکاریانو باندې خپل مقاومت دي. بیا الله فرمایي چې ځکه دا کومه مالکم څه شوی دي پتا څه چل ولې لا ترجون لله وقارا چې تاسو د الله غ وقار او عزت تاسو بزون کې نه راځي دا ولې څه چل پتا تاسو ورته دا څه کم شي ناشته چې د الله تعالی وقار د الله درجه د الله مینه نه پیدا کیږي. ورته کې فرمایي سوره حج کې الله تعالی فرمایي وما قدر الله حق قدره دي د الله قدرونه دي الله ونه پېژاندل تاسو څه چل شوالي تاسو الله غمینه نه پیدا کیږي تاسو بزرګ کې الله غ وقار د الله غمینه د الله تعالی غ ورکړې باندې اعتماد د الله تعالی باندې توکل هغه جذبه تاسو بزرګ کې ولې نه پیدا کیږي څه چل تاسو زړه ته څه چل شوی دی مالکم څه چل شوی دی ولې ډېر بهترین دی خواږه آیتونه دي. بیا الله تعالی په سوره تحریم کې فرمایي آیت نمبر 8 کې یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان الحمدلله موږ یو مؤمنان او موږ په دې صفت کې راځو الله موږ ته आवाज کوي اے زما مؤمنانو بندگانو اے زما مؤمنانو بندگانو توبوا الی الله توبوا باسي الله تعالی ته واپس راشي الله تعالی راو ګرځي الله تعالی طرف ته توبه نصوحا خپل توبه خسته توبه زړه توبه اخلاص نه توبه بیا بد عملی نه کول کو اراده سره توبه الله تعالی وګرځي
نو کتا سو الله تعالی وګرځي بیا به څه چلو شي عسى نو نږدې ده ممکنه ده ربکم چې رب دې تاسو ان یکفر عنکم سیئاتکم تاسو نو تاسو ګناهونه اوريږي لری بکی میټاو بکی تاسو ګناهونه ويدخلکم جنات او داخل بکی تاسو باغونو ته جنتونو ته دلته جنتونه د آخرت مراد دي آخرت جنتونه به تاسو تعالی درکړي داسې جنتونه چې هغه لاندې نهرونه بهيږي او غلولې بنګړي هغه به تاسو ته درکړي بیا الله تعالی د مهرباني چې کیسې کوي عجیب لګي چې الله تعالی تعارف بیانوي او الله تعالی په جنګلو خبره کوي ډېر عجیب وي الله تعالی دې ماته توفیق راکړي چې دې حق ادا کړلې شو سوره فرقان کې ډېر عجیب آیتونه یو خو معافي ده کنه الله تاسو عقیده جوړه شو چې الله معافي کوي الله دروازه کلا وره هر چا ته معافي کوي چې راغورځيږي الله غواړي چې موږ ته معافي وکړي الله معافي کوونکو سره مینه کوي الله معافي کوونکو سره مینه کوي الله تعالی او انعامات ور کوي څوک چې استغفار وایي خو سوره فرقان کې یو بل ډېر عجیب انعام ده چې دا د انسان په عقل کې راځي نه چې الله تعالی ته داسې کوي چې کله سره خبر شي دینه تاسو یقینا خبر یې سوره فرقان آیت نمبر 70 71 کې الله فرمایي 70-71 کې الا مگر من اغا چا تاب چې توبه وېستا و امن او ایمان راوړو وعمل صالحا وعمل عملا صالحا عمل او عمل نیک فاولئک بسمدغه کسان دي يبدل الله سیئاتهم حسنات بدل بکی الله تعالی د دوی ګناهونه په ثوابونو باندې اوري تاسو پوښی دی آیت باندې بدل بکی الله د دې ګناهونه په ثوابونو باندې د دې ګناهونه په لیکيانو باندې الله بدل کړي لکه مثلا تا په مسل روپۍ درپوري او ته ما ته وای چې ما معاف کا زر ته هم چې خټیک شو معاف به کې هم د اصل نورې واخلا یې سره معافي نه دا نورې واخلا دا بدکاری کړي ده شراب دې سکري دي بل ظلم دې کړي ده اوس د الله نه معافي وغواړي نو چې او غواړي چې دا کومه ګناه تا کړې ده دا ټول الله تعالی را واخلي ستا د نیکی په تله کې واچي دلته تاسو واقع واورئ بیا تاسو ان شاء الله اسانه سره پوهیږئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد نبوي کې ناستو چې ماخام وخت او مسختن ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راغلو لار کې روانو لار کې وسنانه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم تراتله خلار کې ناستو چې ابو هريره ور باندې راغی دی خځې دی ابو هريره ته ویلي چې ته جمعه ته ځي وای هاو وای زما یو پښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکا وای څه پښتنه وکما وای ما بدکاری کړې ده ګناه نه شوې ده زنا او بیا دغه په نتیجه کې زما ماشوم پیدا وشو او هغه ماشوم ما قتل کړو نو ته پښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ما د پاره معافي شته ابو هريره رضی الله عنه د خځې ته غوسه وکړه چې تا د پاره بل څنګه معافي ګناه دې کړې ده زنا او بیا دې ماشوم پیدا شو او بیا دې قتل کو نو قتل کړو ګناه کبیره زنا ګناه کبیره او تل معافي وغواړي بار له ختم ایسه شو لاړ ابو هريره لاړ جمعه واپس راو سحر چې ابو هريره بیا جمعه ته تلو لار کې د خزه بیا ناستو بیا ابو هريره سره ملاو شو بیا ورته ولې څه تناستای وای ته زما د پښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خیر دی هغه ورته بیا ویل ابو هريره چې تا د پاره څنګه معافي ده رضی الله تعالی عنہ تا دومره غټ ګناهونه کړی دي زه دومره غټه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشم کولای چې داسې یو خزه د بدکار هم ده او قاتل هم ده او تله معافي وغواړي خو ابو هريره جمعه ته چلاړو نه خفنه استوړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پښتنه وکړه چې ابو هريره څه چل ولې پریشان یې و یا رسول الله داسې یو واقع می بګاولې دا او سحر می ولې دا او تا ته ویل نشم وای څه خبره ده ته ما ته وای وای ما داسې یو زنانه ولیدا هغه ما ته دا خبره وکړه چې ما نه بدکاریم شوی دا او ما به ماشوم پیدا شو به مې غمړ کړی نو ایته ورته څه جواب ورکو یا ابا هريره هغه ورته عرض وکړ چې یا رسول الله ما ورته دا جواب ورکو چې نه تا د پر معافي نشته دومره غټه ګناګار ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بسدا وایم څنګه اولاد هغه خبره دا غوړ ویل نشم چې دا خبره وګورئ دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورته فرمایل چې یا ابا هريره دا ته څومره غلطه خبره دي خزیته کړې ده تا د قران کریم دا آیت نه لستله دغه د سوره فرقان دا آیت ورته ولستو چې الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات او وكان الله غفور رحيم الله ما فيكم کې مهربان ده الله سره کوم مقدار نشته کنه چې څومره او څومره نه نتا ولې دا آیت باندې تاسو نه کړې د سوره فرقان
ابو هريره پښیمان شو راغله منډه سره چې دې خځې ته زیره ورکوم چې تا د پاره الله تعالی دغه آیاتونه الله تعالی راستولي سوره فرقان کې چې صرف معافي نه ده بلکې ستاسو ګناهونه هغه بدل د نیکۍ په تله کې اچول شي دا څنګه اچول کی د کیفیت مو اوري چې دا څنګه اچول کی قیامت پورې به یو سره الله تعالی راو غواړي داغه د ګناهونو د غټي رجستر وي دا رجستر په کولاو شي راو رجستر په کولاو شي نو یو ورته ګناه راوخی الله تعالی دا سره د ځان ته راځي کی او بیا ورته وځي دا ګناه دې کړو وای هاو یا الله تعالی نو دې وګورئ دا زما ورغونه او دا غټ ګناهونه پاتې دي نو الله تعالی ورته وایي چې ما ته معاف کړي څنګه په دنیا کې در باندې پردا چولې و د ستا باندې پردا ته مې معاف کړي نو دا سړی د غبرهټ نه په الټه شي او نور په مینه کې و دغه کې براشي چې الله تعالی زما غټ ګناهونه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکه شو په دې وخت کې نو انسان ته ډیر زیات ناشکر نه په دې باندې خوشحال نه ته چې ته الله معاف کړي نو دا هغه سړی دی چې هغه دنیا کې ګناه کړی دا بیا په ګناه خیمان دی بیا بار معافي غوښتي دا احساس ته ورسره چې الله ما سره ته څه کوي مانه دا ګناونه چي نو دغه بار الله نه معافي غوښتل د پښیمانتیا د جړېدل د خفګان دغه احساس دا بل تعالی د پنیکي په تل کې اچي دا د پنیکي په تل کې اچول کېږي نو چې د التلاړ شي نو ګناه دومره او د پښیمانتیا د ټولونو وزنونه نه الله بده دا چې د کوچي نو ګناه خو خود معاف شي چې هغه نور بدلې به هم الله تعالی به توکي دا د الله تعالی د مهرباني خبرې دي سوره زمر کې الله تعالی فرمایي ډېر خوندور آیات ته خط توجه سره تاسو واورئ قل دیته وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې د مسلمانانو ته وایا یا عبادی ای زما بندگانو الذين بندگانو یا عبادی الذين ای زما بندگانو اسرفو چې تاسو اسراف کړی دی اسراف وایي حد نه زیاتی ته ګناهونه مکړي دي او په دې لفظ کې کمال دی ګناهونو کې حد نه اوریدلی ډیر زیات ګناهونه مکړي دي ګناهونو کې حد نه اوریدلی ای زما ګناهګارو بندگانو چې حد نه اوریدلی په ګناهونو کې علی انفسهم په خپل ځان باندې زیاتې کړې دي ډیر زیات لا تقنطوا من رحمت الله رحمت نه مایوس کیږي لا تقنطوا قاعده هغه چاته لګي چې مایوس شي مایوس کیږي د الله د رحمت نه ان الله يغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه معاف کوي ان بشک یقینا الله يغفر الذنوب جميعا ټول ګناهونه معاف کوي یو انه بشک هو اغا الغفور ډیر مهربان الرحیم ډیر رحم کوونکی دا پنځه د الله صفاتونه درته بیان شو معافیم کوي غفور هم دی مهربان هم دی او یقینا تاکیداً داسې کوي الله تعالی او دا خبره چاته کوي پیغمبران ته نه کوي نیکانو ته نه کوي ګناهګارو ته کوي الله تعالی ای زما ګناهګارو بندگانو ګناه کې په ځان ظلم کړی دی زیاتې هم کړی دی ولې خپوي مخ پکېږي زه ګناهونه معاف کوم تاسو ولې خپوي زه ګناهونه معاف کوم بیا الله تعالی فرمایي په سوره نور آیت نمبر 31 کې د دومره آیتونه تاسو واوریدل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون توبه باسي الله تعالی ته راو ګرځيږي الله تعالی طرف ته معافي وغواړئ د الله تعالی نه اے مؤمنانو تاسو موږ تاسو الله تعالی فرمایي دا قران موږ بار وازونه راکې خو موږ بد قسمتي نه چې قران بند کړی د خلاصوي نه یا ګورو نه یا وینو نه یا څوک راټوای نه یا وایون کې موږ خپل منی کوي چې واوره مړه ورزمه دا و بیان دي فلانیان دي دا څوره بد قسمتي ده لویا چې تاسو یو خره سره تار غوړي قران ته وبدل ته چې قران ته مزه قران خو د وهابیانو نه دی قران مستاسو دی د الله کتاب دی ایمان هم پر اوړی دی کدل ته تاسو ته بل دعوت چادر کو بیا غم منل او کچا د قران او حدیث دعوت درکو نو خپل ایمان باندې بیا سوچ کوو چې اسینه چې بل طرف ته لاړ نشي نو الله فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون توبوا بس اي مؤمنان الله تعالی راشي الله ته واپس راشي ولی لعلكم تفلحون دې لپاره تاسو کامیاب شئ یعنی تاسو کامیابی توبې وستلو کې ده الله ته واپس راتلو کې ده تاسو توبه بس اي مؤمنانو یڅو حدیث اور بیا تاسو ته آیتونه بیانو الله دې لږ وخت برکت واچي انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده مسلم شریف حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په توبه باندې الله دومره خوشحالي دي یعنی سره توبه وباسي
پاغه سړی نه الله دومره زیات خوشحاليږي لکه یو سړی په ځنګل کې روان دی اوخه ور سره ده اوخه باندې د خوراک هم دی او د سفر سامان هم دی تاسو ګاډي تصور کړئ ګاډي دې سړی سره او دې روان دی په دشت کې او د شستړې دی نو چې کله دې را پاتې د اوخه یو رکړه سامانم لاړو خوراک سامانم لاړو سوارلیم لاړه او دشت ده نو کله استانه هوټل استانه لارې کې بل څوکستا نو دا سړی دی اوخه پس یو خو بل خو وګرځي نشي ملاو اخر ستړی شي مایوسه شي چې لاړه اوخه ملاړه زندگی ملاړه دغه چې خوراک ملاړه او بم لاړه اسخاک ملاړه ورس لاړه نو مایوس کینی ونی ته چې بس اسه مرګ د مرګ راځي مرما دې مایوسی کې د بیا ودی شي چې بیا را پاتې وګوري چې اوخه ور سره څنګه ولاړی دا اوخه نه ده کنه دا خو د زندگی واپس راغله د ژوند د کاروبار دا ټول واپس راغله نو تاسو نه پوښتنه کوم دا سړی به څومره خوشحال شي دی اوخه ته او دې سوارلې ته نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی دنه ډیر خوشحاليږي چې سړی واپس الله تعالی ګناګار ګناه کړی دا دنه ډیر زیات خوشحاليږي چې واپس الله تعالی شي او الله تعالی نه معافي وغواړي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي یعنی انس رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے د آدم زامنو موږ تاسو تعالی فرمایي اے د آدم بچو تاسو مانه دعاګانې غواړئ او مانه امیدونه ساتئ مانه ساتئ امید یعنی په خپل جیب اعتماد مکوا په خپل خاندان کلی قوم ځواني باډي بچي دنیا وسایل کله قوم حکومت پولیس فوج وغیرہ وغیرہ دا نه مانه تاسو چې امید ساتئ زب تاسو معاف کوم زب تاسو تر کوم او زب تاسو معاف کوم او ما ته هیڅ پروا نشته اې د آدم زامنو کستا ګناه اے د آدم بچیا کستا ګناه د اسمان حد تر ورسیږي د ازمکه ډډه اسمان ته ډکه اسمان ته ورسیدا بیا هم چې زتا معاف کوم ما هیڅ پروا نشته نه ما ته پروا ده پدې باندې چې زتا معاف کوم ما ته بس پروا راشي نو ته ما نه معافي وغواړه زه تا معاف کوم په یو شرط باندې چې تا شرک کړی نه چې تا شرک کړی نه چې تا شرک کړی نه شرک نه ځان بچ کې نن سبا په دې علاقې کې په دې حال کې انتهایی زیات شرک ته طرف ته هر ځای کې هر الله تعالی دې موږ ته بچ کې الله تعالی نو ما سره چې تا شرک نه کړي زبتا چې تم ما تراشي کته د اسمانونو برابر ګناه ولي کړی نه تم نه معافي وغواړې زه معافي کوم تم نه تم ساتي زه سره هغه عمل کوم زبتا معاف کوم په چې دا شرک کړي نه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ده رسول الله عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی په ځان باندې استغفار لازم کړو یعنی استغفر الله یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم یا بل دعا ما فی مختلف ځان لازم کړه زبده د هر غم نه وباسه هر غم نه بزدت نجات ورکما هر تنگینه بده وباسه هر تنگینه که غربت ته او که بل ده که بیماری ده کار څه دینه وباسه او دا چې زینه برزق ورکم من حيث لا يحتسب چې دغه اډو ګمان نه وي دا غزاینه هغه ځنه به رزق ورکم خو چې د استغفار په خپل ځان باندې لازم کوم بل حدیث ته انس رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر خوندور حدیث ته خط توجه سره واوري کل بنی آدم خطاؤون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي ټول بنی آدم ګناهګار دي هر انسان ګناهګار دی خو خو ګناهګار هغه دی چې هغه توبې وستون کړي هغه توبې وستون کړي عمدارنګ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان ګناه کوي د زړه د لاس موټي په شان ته ده د باندې تور داغ لګي بل ګناو کی بل داغ لګي بل ګناو کی بل داغ لګي حتی چې د ټول لاس تک تور شي او یو معمولی چنګاری سپن کې برابر پاتې شي کدی وخت دې معافي وغواړي د زړه ټول بیا تک سپین شي خو که معافي ونه غواړي د وخت کې د خالصه پرده پې راشي بیا د تعالی د توبې توفیق نه ورکړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیت په خپل تلاوت کو کلا بل ران علی قلوبهم د په زړه باندې زنګ لګیدل نو چې کوم شي د زنګ ولګي هغه نه بیکار نشي اغستلای نو د زړه زنګین شي وي دي نو الله فرما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ګناه کوئ تور ټکه لګي استغفار کوئ دا بورانیږي تور ټکه لګي استغفار کوئ دا بورانیږي بل حدیث ته عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي چې الله تعالی ګناه معاف کوي
هغه وخت پورې تر څو پورې چې سادي مړی ته رسیدلی نه یعنی د مرګ اخري حصے پورې الله ګناه معاف کوي. د لپاره بیا یو دعا عام ساده مثال کې یو بل حدیث هم دی هغه تاسو واورئ. هغه داسې دی چې الله تعالی خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت لپاره الله نه معافي وغوښته. وای خو معاف کومه خو چې نیم عمر کې معافي غواړي یعنی د شپږو کالو دی چې 150 کالو کې مانه معافي غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا نیم عمر هم ډیر زیات دی. یا الله تعالی زما امت کمزور دی شیطان زورور دی اسنه چې په غالب شي. وای خیو کال مخکې د مرګ نه مانه معافي غواړي. وای یو کالم ډیر زیات دی. خیو مېش د مخکې د معافي غواړي. مېش تم ډیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل سوالونه الله تعالی ته کوي هفته او ورځ او غنټه او منټ او سکند. اخري کې الله تعالی فرمایي چې هغه وخت کې ورته معافي کومه چې د حتی چې ورسیږي مرګ د یتغرغر غرغره شي دې ځای ته مړی ته موږ پښتو کې چې وایو چې الله به خبر شي چې تعالو جبه لور شي چې مرګ دې تعالو ته راغلی نه په دې وخت کې دې مانه معافي وغواړي ټول ګناه نه معاف. شپته کال عمر ده شپته کال ګناه کړی ده خو دغه وخت کې معافي وغوښته زه به معاف کوم زه به معاف کوم. نو مرګ انسان ته پته نه لګي نو هر وخت الله نه معافي وغوښتل پکار دي. همدا غرانګي بلال بن یسار بن یزید رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کدی کلمې سره ما نه چا معافي او غوښتا زبده معاف کم کده jihad نه ولي تختیدل نه ځکه jihad نه تختیدل خو ګناي کبیره ده. کده jihad نه تختیدل زبې معاف کما په چې په دې کلمې معافي او غوښتا هغه دا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دیګو دې سره چا مانه معافي وغوښته زبده معاف کما کده jihad نه کول خدای نه یعنی کټ نه کټ ګناي ولي کړی نه. دا دعاګان تاسو یاد کې خامخا. همدا رنګ بل یو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ به بهترین عمل نامه د هغه سړي وي چې هغه استغفار ډېر وخت وی الله تعالی نه معافي ډېر زیاته وخت وی د الله تعالی نه. ابن ماجه حدیث ده. همدا رنګ ابو ذر رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے بنی آدم څومره پوری چې ته زما عبادت کوي او ما نه معافي غواړې زه به تا معاف کوم ما ته هیڅ پروا نشته. تقریبا ما مخکینی مسلم شریف حدیث په چان مضمون دی خو چې ته ما سره ملاويږي چې شرک در باندې نه وي دغه چې مرګ نه بعد شرک نه معاف کیږي. ان الله لا يغفر ان يشرك به بشک الله نه معاف کوي چې شرک کړی الله سره چا لا يغفر نه باقي الله تعالی دا وعده کړی دی الله تعالی چې شرک نه معاف کوي شرک نه باقي شرک نه باقي نور وزواخم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې معافي غواړي مانا الله فرمایي چې مانا څوک معافي غواړي زه د اډو ګناګار لیکم ما سره د ګناګار نه لیکل کیږي دا د معافي غوښتونکو طلبګار لیکل کیږي او زه په خپل الله تعالی نه او یا کرتی معافي غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث کې سل کرته زه دومره زیات معافي غواړم الله تعالی نه. همدا رنګ بل حدیث ته برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې کله دو مسلمانان خپلو کې ملاو شي لاسونه ملاو کی او دی وایي چې الحمدلله یغفر الله لنا ولكم الحمدلله الله دې مو بخي الله دې تاو بخي او لاس ملاو کړی الله به دا دواړه وبخي. ځکه چې دا ملاقات په خپل د مسلمان سره ډېره لویه درجه ده او په دې وخت کې دعا کول د الله تعالی نه نو الله به دې معاف کړي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ده چې الله تعالی د شپې لاسونه داسې کولاو کې څنګه چې الله شان سره مناسبه ده او اعلان کوي چې اے د ورځې ګناګارو تاسو ګناهونه نن ورځ کړی راشي چې زه معاف کوم راشي مانه معافي وغواړي چې زه معاف کوم او سحر کې الله تعالی لاسونه پیلاو کی او بیا اعلان کوي چې اے د شپې ګناه کوونکي خلکو راشي مانه معافي وغواړي چې زه تاسو معاف کوم. د شپې الله لاسونه کولاو خپل شان مطابق د ورځې هم او بیا اعلان کوي چې د ورځې ګناګارو راشي چې معاف وکما او د شپې ګناګارو راشي چې معاف وکم. بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي دا مسلم شریف حدیث ده چې زه سل کرته روزانه معافي غواړم الله تعالی نه او تاسو معافي غواړئ الله تعالی نه. جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وری جمعه کې ناس یو سړی راغی درې وری هغه ویلي دا حدیث مخکې بیان کړی شو چې یا الله زما ګناهونه یا الله زما ګناهونه یا الله زما ګناهونه ان خپل ګناهونه پریشان حاله کړو دا به څه کیږي الله ما سره موږ سره په احساس هم نه کیږي نو خوشاله دي دا بس بکنه زما ګناهونه دا به څه کیږي الله تعالی او د دې مسلسل دغه چغې وهاله
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راوړو پښتنه کو چا دی ویلي دی فلانه اراغلو وای څه خبره ده زه خپل ګناهونو نه پریشان یم وای اوایا داسې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چل خي اللهم مغفرتک اے الله تعالی استا بخنه ډیر لوی د زما د ګناه کولونه او زه ډیر امیدوار یم د خپل ګناه په مقابله کې استا په بخنه باندې وای بیا وایا بیا وای بیا وایا بیا وای درې کارت رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې وایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زستا ګناهونه معاف شو الا ما معاف کا ما ګناه ستا د مغفرت نه ډیر نه ده او ستا مغفرت او ستا بخنه ستا رحم او کرم زما د ګناهونه دا ډیر زیات ته عمدہ غرنګ ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډیر خوندور حدیث ته د غیرت نه ډک حدیث ته چې شیطان کله الله تعالی د جنت نه وېستو نو قسم یې وکړو سورہ اعراف کې د واقعیا هم تاسو ته بیان شوی هم دا څه ته بیان شي قسم یې وکړو چې الله تعالی ما دې بستا په ذات باندې قسم یې زبدا انسان نه پرې دما ترڅو چې ما جسم کې ځان یې روح وي امر پرې دې دته کو اساسي چوما او دې بل جنت ته خاطا کوم الله تعالی فرمایي ما ته د زما د عزت او زما د جلال باندې قسم یې ترڅو پورې چې ما نه انسان معافي غواړي زمي معاف کوم ته دوه کواز مې معاف کوم ته دوه کواز مې معاف کوم یک یو شرط چې ما نه معافي غواړي ما نه معافي غواړي زمي معاف کوم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے انسانانو تاسو ټول گمراه یې مگر دا چې زه درته هدایت درکم تاسو ټول محتاج یې مگر دا چې زه تاسو ته روزیه تاسو ته سوالونه تاسو غواړئ ما نه زه درکم او تاسو ټول ګناهګار یې مگر دا چې زه تاسو معاف کوم زه تاسو بچ کوم ګناهونو نه نو اے انسانانو ډېر خوندور حدیث دی که تاسو سړی زنانا ځوانان بوډاګان مړي دا ټول را جمع شي او ټول نیکان شي داسې نیکان شي لکه تاسو کې ټول نه ډېر نیک سړی ما به شي ته فائدہ نشي رسولای ما ته به څه فائدہ راکړي یعنی تاسو د عبادت ته محتاج نه یم الله تعالی فرمایي ما دې فائدہ نشي رسولای او که تاسو دا ټول را جمع شي ځوانان مړي زاړه بوډاګان مړي دا ټول را جمع شي یو میدان کې او دا ټول ته یو ډیر ګناګار په شان دي ګناګار شي نو زما بد شي ته دومره نقصان نشي رسولای لکه یو دریا په غاړه داسې او بو ته خطه کوي دا تاسو ګوته دومره نقصان ماته نشي رسولای نو کتا سمانه وګوړی زه به تاسو ته درکم او کتا سمانه امید ساتي زه به تاسو ته درکم کتا سمانه تم کوي نو زه به تاسو ته درکم ډېر خوندور حدیث ته الله دې مون تاسو ته معافي وکړي شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ روایت ده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چا چې په سحر کې سید الاستغفار اولستو مقام پورې دې مرشو دې به جنت ته لاړ شي د باندې جنت واجب ده جهنم په حرام ده اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت کسحری وویلی مقام پر دې مرشو دې به جنت تلاړ شي که مقام وویلی سحر پر مرشو دې به جنت باندې واجب دې به جنت تلاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم ډیر زیات معافیانه وغوښته او هغه تاسو یو څو مثالونه ووري تاسو صرف احساس وشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالا تعالی نه څومره استغفار وغوښته کله چې دا صورت نازل شو چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله تو به قبلون کده ته تسبیح وایا او الله نه معافي غواړه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رکوع او په سجده کې دا دعا کوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اے الله تعالی تا د پاره پاکی دا تا د پاره ثنا صفت ته الله ما معاف کړي په رکوع کې به دا دعا کوله بخاری شریف حدیث ته موږ ته دا دعاګان زده نه دي چې څوک نو دعا ویله وای دا وبې گمراه شو گمراه نشته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کی توجه سره واوري خپل کور کې بخاری ولټوي دا حدیث په کې راوبا سي تاسو ته باندې زولګي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي کړه دا بل څه خبرې دي خامخا تحقیق کوي چې مشکل نه خلاصي وي ځکه دلته دا مشکل لږ زیات ته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رکوع کې او سجده کې ها نور دعاګانې کوه سبحان ربي الاعلى وایا سبحان ربي العظیم وایا دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده نور دعاګانې دې دې نه علاوه
بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د مسلم شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر ویل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لنا ربنا دلته ربنا پکې نشتا هم دومره فرق هم دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرض مانځ ته ودرېدو نو یو ساعت به خاموش وو چاته بختنه وکړه یا رسول الله ته ولی خاموش ودرېږي وای زه الله نه معافي غواړم په کوم الفاظو په دې الفاظ د بخاری شریف حدیث ته یو خو سبحانك اللهم وبحمدك دا کنه دا حدیث کې دا صحیح ده د نه ګندا غلط دا نه البته دا دعا هم ده نو زه دا دعا کوم مولانا چې اللهم یا رب زما باعد لری کی بیني وبین خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب ما او زما د ګناه په منځ کې د مشرق او د مغرب برابر فاصله راوالي اے الله تعالی او اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اے الله تعالی زما ګناهونه وینځه لکه څنګه چې سپینی کپڑے دو او بو سره وینځل شي او د صفاشي الله ماده غسه صفا کا اللهم اغسل الخطايا بالماء والثلج والبرد اے الله تعالی زما ګناهونه وینځه په یخو وو باندې او په وور باندې زما داسه صفا کا دغه دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیت نه بعد دا کوله همدارنګ علی رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د التحیاتو کې اللهم صل نباد دعاګانې کولې باغی کې یو دعا بداوا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت اے الله ما معاف کې هغه چې مخکې می کړی دي هغه چې ورست پاتې دي هغه چې پټ می کړی دي هغه چې ښکار دي وما اسرفت وما انت عالم به مني هغه چې ما نه زیاتې شوی دی اے الله تعالی ته خبري الله ما معاف کې انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت انتم اولي وتهم ورست یا الله تعالی موږ معاف کې الله تعالی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا بل دعا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ویل اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفيق الاعلى اخري وقت بدا دعا کولا اے الله ما معاف کې او ما په خې طریقې سره خپل رب سره یعنی ما خپل ځان سره ملاو کې او بل دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمای اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت عالم به مني دا ټول د مغفرت دعاګانې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلسل غوښته او موږ ته غوښدم نه دي ویلم نشو دا احساس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره همدا رنګي او دس نه بچ رسول الله صلی الله علیه وسلم چاراندام نه فارغ شو بیا به دعا کوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا او دس نه بعد بیا هم دا رنګي او بل دعا وا چې اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري مخکې تیرم شو دا دعا بهر حال الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي یا څو عجیب واقع واوري چې تاسو حیران شئ امام احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنہ رحمه الله چې زموږ تاسو امام دی هغه به اډیر اجازه سره ساده مزاج سره دی ور لاړو سفر کې ولاره کې یو جمعات کې شپه راغله داینه مختلف چې خلکو ته ځان مو خیمه چې زه امام احمد یم نو بس اجازه مونږ یو ګډ کې کېناستو خواهش دا و چې په جمعات کې بشپو کومه 13 وشي شپه خو د جمعات خادم دی د جمعات نه وایي چې وځه جمعات بندو شپه نو دې لاړو دا د سونو ځای کې الته نه مو ایستو بهر نو دلته یو نن بایو هغه ولید امام احمد چې دغه جمعات کې پرې نه خو دا بهر یو ایستو نو دې لاړو دا سړی ځان سره کو دا نه پیژاند چې څوک ته وای ته مسافر یې یا وای خره زما سره شپه او جمعات کې خو دې نه پرې لاړو نو کوړته ګور چې کوړته لاړو د خوشبه عبادت کو او تهجد ته پاس درو نو دا نن بای کته چې د روټي تیاروله او مسلسل استغفر الله یا الله ما معاف کی یا الله مسلسل دا معافیانه غوښته امام احمد حیران شو چې کله د سحر ملاو شغه سره وای تا ټول شپه استغفار غوښتو ته د دې بدل ملاو ده د دومره ډېر استغفار وای هاو ما چې کومه دعا لا نه غوښته ده الله ما ترا کړی ده او زه مطمئن یم په خپل ژوندۍ باندې او زه خوشاله یم په خپل ژوندۍ باندې ما ته الله هر څه کړی البته یو دعا زمانه ده قبول شي هغه دعا زمانه قبليږي پته نشته چې زما استغفار کې هغه زور نشته کڅ چلې وای کومه دعا ده چې نه قبليږي وای ما امام احمد سره ډیره مینه ده ځکه دوی علي والي ما سره خلکو مینه کوله نو مسل الله نه غواړم چې الله ما سره ملاقات وکړي او زنه برابرۍ کوم چې سره ملاو شم دغه چې غریب هم تلې زنه شم چې سفر وکم وی لټوم او هغه درته دینه چې زور سره ملاو شم نو امام احمد ورته فرمایل چې الله تعالی تا هغه کور ته راوسته دي هم صحیح امام احمد یم نه الله تعالی تا دوام دغه قبول کړی ده او کمال دغه څو استغفر الله الله ما معاف کړي الله ما ته معافي وکړي همدارنګه د بنی اسرائیل کې یو نوجوان واقعا ده
چې هغه ډېر زیات نافرمان او د کلی بدمعاش او بد کردار سړی و. دومره خلک ته تنګ چې خلک وایستو کور نه او کلی نه وایي دلته بد کردار او مال خذو جنکو وغیرہ هر چا د پاره نقصان دي سړی و. لاړو ځنګل ته د بیمار شو مرګ پر راغی مرګ پر راغو نه دعا کوي هغه وایي الله زما ګناهونه چیر څومره ډیر دي تا د رحمت نه ډیر نه دي تا رحمت ډیر زیات ما باندې او لازم هیڅ نشته چې چا نه وغواړم ما سره صرف تا پاتې او تا نه غواړم بل به ما څوک معاف کی سوا دي تا نه او تا نه هی معافي غواړم او زه خمانه په خپل اعمالو باندې په خپل بدکردارانو باندې خپل کارونو باندې الله ته تواب یې ته هر وخت توبه قبلای ته ډېر مهرباني او ته ډېر رحم کوونکی زما ګناهونه به څومره شي ما به څومره بدیان کړی ته خپل ګناهونه او ته خپل مهربانيان وګوره یا الله ما معاف کا یا الله ما معاف کا دا الک مرشو چې مرشو الله تعالی موسی عليه السلام ته وحي وکړه چې فلاني ځنګل کې زما یو دوست پروت دی هغه جنازه او په خې طریقې سره ښه چې لاړو هغه د کلی بدمعشو خلکو ویلي چې دا خو بدمعش دی الله موسی عليه السلام الله نه سوال وکړ چې الله تعالی دا خو د کلی بدمعش سره دی موسی کلیم الله و نو دا ته وایي چې زما دوست دی وای اے موسی د چې په کوم الفاظ سره مانه معافي غوښته ده کله د ټول دنیا د لپاره معافي غوښتي وای ما معاف کړی وای کله ټول دنیا ته د معافي غوښته ما معاف کړی وای دغه په تنهایی کې زرا وغوښتلم او ما ته وجړل او ما ته زما د مینې او زما د مغفرت هغه وسیله راکړه نو دې ما معاف کړ. بهر حال همدارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسلم شریف کې واقعه ده یو وخت راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم تفوای چې یا رسول الله ما نه بدکاری شوی ده ما سنسار کا وی حالت ته څه ده وی حمل ده وی خلاړه شه د کور مشران ته ویل چې په خې طریقې سره وساتئ چې دا ماشوم پیدا وشي بیا راغله وی په ور کوا چې د خبرو اترو شو بیا راغله خبرو اترو شو وی خبوي سي او دا سنسار کوي دغه چې شادي شوه و زنا کړو خو پټه ساتئ چې بربند نشي نو چې کله دوی سنسار غلا نو دا هغه ویني یو کتره یو روایت کې خالد بن ولید یو روایت کې عمر جان ته نه پاګه باندې ولګیدا هغه په دعا وکړه د اسقا ویني دغه ګناګار موږ ته هغه کو سنسارو دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی چې دا څنګه ده دې چې کومه معافي الله نه غوښته ده او دا چې په کوم صورت کې الله معاف کړی ده کدا ټول مسلمانانو دنیا باندې تقسیم کړل شي الله به معاف کړي دومره ضرور معافي ده ګناګار نه ده الله معاف کړی ده د معافي ده څه وخت ده الله تعالی نه او دا دومره عجیب او زبرګه زنانه ده الله دې موږ تاسو ته هم داسي همت او توفیق راکړي یو سره او قاتل مړی کړو دا د مسلم شریف واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری وغیرہ کې مشته هغه 99 قتلونه کړی احساس ورته وشي چې قاتل یا قتلونه کومه نو چانه پښتنه وکړه چیرې ما د پر معافي څخه جواز شته دورته له ځخ نه پېګه ما دومره علم نشته خو پلاني علاقې کې یو عالم دی هغه ته ورشه هغه به تاخرو کوی کې هغه نه پښتنه وکړه د لاړو هغه ته وویل چې ما د 99 قتلونه کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بني اسرائیل واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي نو هغه ورته ویل متاب څنګه الله معاف کړي 99 قتلونه دې کړی دي الله معافي غواړي نو د سړی ورته غوسه راغلی چې د اصل خو پوره کوم نو هغه مرپسې مړ چې هغه مړ کو دلته بیا چا ورته ویل چې ته فلاني علاقې ته لاړ چلته یو بل عالم دی هغه کې دې چې تاسو د الله د نزدېکت د لار اوخای نو دې روان شو لارې کې مړ شو چې مړ شو نو د مغفرت فرشتي او د عذاب فرشتي دواړه راغلي او دواړو په جګړه شو یو ویل ګناګار دی قاتل دی مونږ به ساخلو بل ویل چې نه معافي غواړي مونږ به ساخلو دا الله تعالی اوس پېښ کوي مونږ ته خایي الله تعالی نو الله فرمایي چې تاسو خپل مونږ کې فیصله وکړئ جنگ په مکه وای د روانو معافي تا نو وې ګورئ چې دا تله دې دا مزل ډیر دی هغه پاتې دی هغه مزل ډیر دی نو کله تله ډیر وي نو بیا تاسو د مغفرت فرشتي حساب واخلئ د جنت فرشتي حساب واخلئ او که مزل لکړی پاتې ډیر نو بیا دې اور ولا فرشتي حساب واخلئ نو چې کله دې ناپ کو نو دا مزل کم کړو نو الله ورته د مزل اوږد کو ته چې الله معاف کو ولا اراده کړو د معافي ده او موږ ته دا وروسته خبره دې د پاره چې موږ ته احساس وشي نو الله هغه معاف کو سره د دې چې نه 100 قتلونه کړی ولا هغه معاف کو یو چې نه وړه خسته او ګناه چې تنو کړی یو الکو هغه په پیسو باندې بدکاریان کوله کفل نو دا کفل
بني اسرائیل واقعا ده بني اسرائیل کې به چا ګناه وکړه سارو په دروازې باندې لیکلي و چې دا ګناه کړی دی بګش په دا زموږ د امت باندې الله کرم کړی دی چې د باندې الله تعالی پرده اچي بهرحال د یو ځای نه یو زنانه تیار کړه په 70 روپۍ باندې دا غوښ په 70 روپۍ باندې نو چې بویتلا دا زنانه ځان سره نو چې کله دعوت ورکړي د بدکاری دی ژاړي او ډیر زیات سوال نظری د تکلیف چې بدکار نه ما چرې دا کار کړی نه دی خو زه خپل غربت او خپل هغه د ماشومان یا د نورو ضرورتونو دي ته مجبور کړی ما نو ته الله نه ویریږه مکه وداسي بیا 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 د کفل پسره کې دا خبره راغله چیرې دا دومره یریږي دا دومره ژاړي دا دومره اپاسم د دې کار عادتو نو چې دا کار کړی لا نه دی دومره پښیمانه ده او زه مسلسل دا کارونه کوم او مسلسل ګناهونه کوم او ما ته ډیر نه راځي او زه ډیر یریږم نه ما سره احساس چتل دی چې زما یو رب شته جهنم شته قیامت شته ما سره به الله تعالی څه کوي بار حضرت احساس وشو د جنې ته ول عزت آزاد او هغه 70 روپۍ مو واپس کا او ته واپس شه دې باندې کې خپل معافي غواړي باندې معافي کیږي مرشو سحر په دروازې باندې لیکلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله قد غفر الكف الله تعالی کې ورته مغفرت کړي سره دې چې ټول مو په بدکاریانو تیر کړي خو په دا وخت کې د معافي غوښته الله تعالی دې معاف موسی علیہ السلام یو واقعه ده موسی علیہ السلام ته یو سړی راغلو معافي را ته وغوړه معافي وغوښته بیا ګناه کو بیا معافي وغوړه بیا ګناه کو بیا معافي وغوړه اخر موسی علیہ السلام ته سړی ته وویل چې الله فرمایي چې بیا دې مال معافي ونه وغوړه بل معافي وغوړه معافي نه ټوکه جوړه کړې ده بهرحال دا سړی ډېر زیات خپه شو او ډېر زیات خپه شو او لاړو چې لاړو نو د اوس کېناستو هغه دعا چې مخکې تیر شوې ده تقریبا مغاسي الفاظ دي معمولی غوتی واقع کې فرق دی چې الله تا موسی علیہ السلام ته ویل چې ما نه معافي نه غواړي تا معافي دروازه بند کړه ته خو وعده کړې چې زه معافي دروازه نه بندوم ما ګناه څومره ډېرې ما به څومره ګناه کړی څومره ګناه وکم استا مغفرت استا مخنه استا معافي دا دین ډېر زیات شو لکه ما ګناه ځنم ډېر شو چې تا موسی علیہ السلام ته ویل چې دا نه معاف کوم بهرحال الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې هغه زما دوست ته وایي چې دا واقعیا په نورو خبرو کې راغلي دا یو واقعیا دا داسې ده چې موسی علیہ السلام باران غوښتو الله فرمایي چې نه قبل او نه کوم باران ځکه چې تاسو په دې مجلس کې داسې یو سړی دی چې هغه دومره ګناهګار دی چې دا غي ګناه د وجې نه دا ټول کلی باندې باران نه کوم هغه دی وځي بیا باران کوم نو موسی علیہ السلام اعلان وکړو چې مونږه کې داسې یو ګناهګار دی چې الله تعالی دا غي د وجې نه په مونږه باران نه کوي نو هغه ابن ربانی وکړي هغه دی وځي چې مونږ باندې الله باران وکړي هغه سره خپل ځل کې خو پویدو ناغه د خپل سر په خپل څنګهونو کې داسې خطه کو او تک دعاګانې او پرې کمی پر روایتو کې دا کم چې تیر شوی دي چې الله ما بسوسو شرمایته تا رحمت ختم شو تا معافي ختم شولا تا ما سره وعده کړی دي د الله تعالی د کتاب په صورت کې چې زه معافي کوم نو یا الله ما معاف کا الله نو باران شروع شو چې باران شروع شو نو موسی علیہ السلام الله تعالی ته عرض وکړ چې اے الله تعالی تا خو چې باران نه کوم دلته نه خو څوک نه وته دا ټول خلک موجود دي نو وای هغه ما معاف کړو او دا هغه د معافي د وجه نه مې پتا سو باران وکړو تاسو د دعا د وجه نه هغه د معافي د وجه نه وای الله دا سړی خو راته وخایا دا دومره خوندوره معافي وغوښتله و اے موسی دې په ګناه کې مان نه شرمنده کړي او اوس معافي وغوښته دې ته وخایا دا به چیرې نه خیمه تا دې به شرمنده شي د باغ وخت کې باندې شرمنده کړي بهرحال یو بل واقع دا ډیر عجیب غونته یو بادشاہ هغه لور پیغلا و نیک بادشاہ هغه دی لور لپاره د بادشاہ د وزیران چې کومي دام دی عجیب وی لاله چا نومي عجیب بادشاہ زمون خو بس بادشاہ زمون نو دا ویل چې ما ته د یو خسړې پکاره چې هغه نیک سړی مخلص سړی نیک سړی نو وزیر سره دا خبره شریک کړه چې رسول الله لور ودوما خو چې سړی دا خسړی وزیر ته نور څه ورکول د وزیران بادشاہانو د عبادتونو کې کمزوري یو جماعت کې سپایان ودرول چې دلته تاسو وګورئ چې شپې څوک راشي عبادت ته بس هغه به خسړی نو سپایان پټ ولاړ دي پیره کوي دلته کلی کې یو غل دی ډاکو دی هغه غلې لري کړي دی او دا اوس کلی خلک یا چوکیداران دي یا تعلیم مضبوطه لګولي دي غلې ته گنجائش نشته نو دا وګورئ جماعت ته زموږ جماعت کې څه شی نه پاتې هلته نه پټ کوم نو دینه نو ته جمعات نو پولیس ولا وویل چې دا خو عبادت ته راغی نو دروازې ورپسې بند کړ دا لږ غبراو شي چې خو غیر شم پولیس ولا غیر کم دنه نو بدنه ناشته
سحر باندې وزیر ته لاړل چې سړی مونږ ګر کړی دی او نو هغه وزیر راغی چې وزیر راغی نو هغه ولیدل چې دا دروازې کولاو کول دا الګ دومره ډېر غبراو د غل دا ډکو چې دې زر زر په منځ باندې ودرېد چې منځ باندې د وزیر نو ډېر ځات هغه شو چې د ټول شپه په عبادت کې راکړی دا اوس پورې سحر شو دی بل په عبادت ولاړ دی دا ډېر عابد صحیح سړی پیدا کړی نو بوې په ځان سره بادشاہ ته وای داسې سړی مې در تراوسته دی چې ټول شپه په عبادت کې راکړی دا سحر نم شاړیو عبادت کې د الله دی یارینه نو دا بادشاہ چې ورته قتل وای ته دومره خسړې ما اراده کړی و چې نیک سړی وي تهجد گزار سړی وي جمعتون سره مینه کوونکی سړی وي زبغه تخپل بچي ورکوم او به د وزیر د بادشاہ لور خدا سره چې بسره بادشاہ لور سره بادشاہي ملاو شي غته ولیعهد شي باکدا نه د سړی د خپل سړی کې اوس دی وای د سړی ټیټ کړي دی و اے الله تعالی ما د یری نه جمعه ته تلم زه د یری نه می چړلې ما د یری نه د سحر د موږ کو د تهجد خو نه کو د سحر چې د وزیر باندې راغی تاسو ما د یری د وجنه د دومره ډېر انعامات په ما وکړه چې د بادشاہ لور دی راکا او د بادشاہي دی راکړه کدهکه کار ز پرختیا او تاسو سره وکما نو ستاسو جنتونه په ما د پاره نه بیا او واقعي به د جنتونو حقدار نه یم بیا واقعي الله تعالی دا تامه یو نمونه خدلا بار الله سړي به معافي وغړې تفصیلی واقعه ده دلته سورته یو بدرې مېټه د ګنټې نه پاتې دي الله تعالی فرمایي سورہ رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې ویری د الله د مخ کې د ادریدونه هغه د پاره دوه باغونه دي ولمن خاف مقام ربه جنتان او څوک چې ویری د الله تعالی ته د مخ د ادریدو هغه د پاره دوه باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو انسانانو پریانو تاسو به د الله تعالی د کم شي نه شکر کوئ څنګه باغونه دي زوات افنان د ډیرو شاخونو ولدي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فدې کې چيني دي بوي براوانه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فدې کې هر قسم میوه دي جوړه جوړه او دې به تکي لګولې وي په مخامخ یو بل سره او دې د پاره بداسي هوري بوي چې سترګې به ټیټې نیون کې وي او نه به مخ کې پیریانو لاس لګولې وي نه به انسانانو لاس لګولې وي تبوای لك یاقوت او مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو الله فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان آیت نیکی په بدل کې بل نیکشتا دا خو دې نیکی کړی نو د قصدا کوما او دین علاوه به باغونه به نور وي چې هغه به د غنو شاخونو ولای او هغه کې به چینی وي پر نه راوړي دونکو او به وي هغه د پاره او هغه د پاره به میوي وي او هغه د پاره به انار وي او انګور او کجوري به وي نو هغه د پاره به خدي وي نور خسته خولي او حوري به وي مقصورات فی الخيام چې هغه به اوسیدونکو په خیمو کې او نبی ویلاس لګول انسانانو دین مخ کې ونه پیریانو او تکیب لګولې وی په نری رخم باندې او په غټو رخم باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام یو بل واقعا تاسو بیانوم دا د الله تعالی نعمتونه دي چا د پاره څوک چې الله د مخ کې ودرېدونه او یری بس دومره الله سره تبزو درېګما واغینه سره او یریږي هغه لپاره به دا نعمتونه دي د مېشکی شهر د عربیو واقعا لیکلي دا ډېر مزدار یو پروفیسور د یونیورسيټي د اغلور ډېر خسته خولي او په دې یونیورسيټي کې و بعد باران شو د پروفیسور راغله نو د جنې لارې کې روانه ده د باران تیز شو نو یو کور کې پناه واغسته چې کور ته نه وته هغه کور کې یو نوجوانو هغه کمره ورته کولاوه کا نه نه ورته چې دلته ګرم شاو دلته باران ونه راځي ان شاء الله ایټر یې مرتقي خورو چې دې سره ګرم شاو چې کله دې ګرم شي نو به د ایټر بند کو بهر کېدم نو دا جنې دې اخني وهلي و او د ایټر ته ګرم هم شو دلته ود شو ایټر هیر شي چې بهر ایستلې دا الګ پریشان شي دا خدای ته چلو شو مړ شو کته بل ته چلو شو نو دا راخاره شو دا الګ چې وې دون دا خزه انتهایی خسته و دغه دا خو دوه خبر نو د دې نه دومره خسته نو د شیطان د کور کړه چې دا خو تیار راغلین دا او کمرې کېم دا او یوازم دا او زم یوازې مقدر نو د خپل ایټر رواغستو بهاري وېستو التناسته ایټر ته د جنې پاسې د ویخه شو سحر او کور ته لاړه او پلار ته ټوله کیسه وکړه چې دا سیمه باندې بیګه باران شو به دا سیدا فلانه الکو هغه ماته کمرې کې زیرا او به چې کمرې کې زو دي شوی ما به هغه ایټر وېستله دا خبر نه مته هغه څه کړی یا څه نه کړی دا پروفیسور پریشان شو
نو دې درکدو یونیورسيټي کې پښتنه وکړه د الګ څوک پښتنه وکړه فلانه الګ و نن نه راغله پښتنه وکړه چې هسپتال کې هسپتال ته ورغله د هسپتال ته ورغله هغه د دوړ لسونه سوي دي او د پټیانې ورته لګولې د پښتنه وکړه بیګا زمال ورته سره شپه وای ها نو ته ولې هسپتال کې وای دا چې ورغله مدنه د ډیره خسته و زه شیطان په دې باندې بوخ کما چې ته تا ته مکمل او دا نو د سره ته چې څه کوي هغه وکړه نو ما ایټر به هر رويست ما ته جهنم مخې ته شو او ما ویل چې دا جهنم دا ایټر داسې وګڼل لکه جهنم او ما نه الله پښتنه کوي د جهنم ته د جنې سره ولې بدکاری کوله یا ته ما نه یری دي نو ما ویل چې دا لاس زومه که ما د لاسونه دي ته ټینګ شول نو بیا زه د بدکاری کومه د جنې راي سره نو ما چې د لاسونه ایټر ته ونیول زما د دوړه لاسونه اوس وځیدل هغه سوځي زه دې ته مجبور کما چې نه دې ته دنه خود دې لیکل چې د جهنم به څنګه برداشت کوم او مغه سیاحت راغله مدي هسپتال ته وغیرہ نو هغه سړی هغه جنې دماغه په هغه کې ورکړه په نکاح کې ورکړه بهر حال داسې واقعیات نورم ډېر زیات وخت مختصر دی زه تاسو ته یو دوه آیتونه د الله تعالی عجیب بیان کما 15 آیاتونه دي قران کریم کې چې هغه کې الله تعالی وعده کړی دی چې زه معافي کوم هغه تواب دی رحیم دی ودود دی انه هو التواب الرحيم ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم فان الله غفور رحيم واستغفر الله ان الله غفور رحيم الله رؤوف بالعباد والله غفور رحيم فان الله غفور رحيم دا 85 آیاتونه دي قران کریم کې کدا یو ویم بسو خو 15 دی واری الله تعالی تاکیدن وای زما فی کون کایما زما فی کون کایما بهر حال ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ته چې ماته پولیش باندې راځي ز په قدم باندې راځم ته چې لاس باندې راځي ز په یعنی د قدم باندې راځم ته چې په رو راځي ز په مننه درځم چې لاس راکې ز غیږ در کوم تا خو ته راشه چې ز خپل ځان سره جمع کوي یو ځای کما یو عجیب حدیث ده هغه خلک اعتراض هم کوي صحیح حدیث ده مسلم شریف حدیث هم ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې کتا سو ګناهونه نه کوي او معافي نه غواړي زب بل کوم پیدا وکم چې هغه ګناهونه کوي معافي به غواړي دا عجیب حدیث ده د دې مطلب دا نه چې ته کني ګناه کوا د دې خاص مطلب دی هغه دا دی چې الله تواب دې خصوص ایمان دې کنه اوس به درس مو اورو دې کنه دې تواب رحمان دې کنه دې رحیم دې کنه دې غفور دې کنه دې غفار دې کنه دې او چې سړی خمیستری دې دا سړی وسوای چې زړه خمیستری یم مونږ ورته سوای کوم دې څه دې جوړ کړی دلته موږ ته وخایا چې دا وایي دا خمیستری یم یا دا کاریګر یم ته خپل هغه شی موږ ته وخایا چې موږ ومنو کنه چې دومره خسته یادونه تا خسته الماری جوړ کړی ادا نو چې دې کله خپل شیخ ودلې نشي د دروغجن دی بیا څنګه راشي دا کوي کوم دی موږ ته وخایا نو چې کله یو مصری کمال ولی خپل شي ګوري دا دومره خپل شی جوړ کړی نو الله تواب دی غفور دی غفار دی هغه چې ګناګار معاف کینو هغه د صفاتونه به ثابت شي هغه چې معاف کینو ثابت شي او الله د سره مینه د خپل صفاتونه ثابت کړي الله د غواړي چې خپل صفاتونه ثابت کړي الله انسان پیدا کړی د جنت لپاره دی انسان الله جهنم ته نه پیدا کړی جنت لپاره پیدا کړی دا د انسان خپل اعمال دي چې هغه جنت ته خپل ځان نه برابرې یا نشي تللی جنت ته حالانکه د معافي دروازې الله سره کلاوي دي معافي دروازې الله سره کلاوي دي هر حالت کې استغفار الله راته معافي وکړي باندې استغفار دعاګانې دي الله تعالی دې موږ تاسو ته معافي وکړي الله تعالی دې موږ تاسو ګناهونه معاف کړي الله دې زموږ د والدینو ګناهونه الله تعالی دې ټول مسلمانانو نارینه او زنانه ګناهونه معاف کړي الله موږ ستاسو معافي دا درس او د آیتونو واوردل تا وعده کړی د ګناهونو معاف کوما یا الله موږ معاف کا موږ ګناهونو بچ کا الله موږ ګناهونو بچ کا خپل ځان سره نږدې ک الله موږ خپل کتاب راوخی الله موږ ته خپل نبی سنت راوخی الله او الله تعالی موږ په دې باندې پوهه او عمل کولو توفیق راکا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات